زما محترم و عزتمندو، ستاسو په وړاندې د الله تبارک و تعالی د کلام نه څه بعضې حصه ما تلاوت کړه چې په دې آیات مبارکه کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې ته دې ته ووایه ان کنتم تحبون الله، کو چېرې تاسو محبت ساتئ د الله تبارک و تعالی سره نو فاتبعوني یحببکم الله، تاسو زما اتباع وکئ، زما اتباع وکئ، ستاسو محبت گوی چې دا به د الله سره وي. ویغفر لکم ذنوبکم، زه به بخشش وکم تاسو ته او ګناهونه به ستاسو معاف کم. او الله تبارک و تعالی دا غفور رحیم بخونکی او مهربان ذات دی. نو دی آیات مبارکه کې الله تبارک و تعالی د خپل تحبب یعنی محبت د هغې سره هغه دویم دغه ګرځول د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اتباع، چې تاسو ما سره محبت کول غواړئ نو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اتباع هغه څه کې هغه راونیسئ او د هغه اتباع وکړئ، نو ګویا چې دا محبت ما سره دی. اوس د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم محبت هغه به په کومه طریقه کول پکاري، د هغې طریقه څه ده، د هغې منهج څه دی، په کومه طریقه به دا محبت مونږ کوو. د دغه محبت هغه طریقه هغه به د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغې د طریقو نه هغه مونږ تاسو به زده کوو، چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د آثار او سنتو اتباع کړې ده. نه محبت دی ته نه وي چې ته نفس دعوه د دې وکړې چې یاره زما د فلانکي سره محبت دی او بیا دغه کردار احوال د هغه طریقه هغه نه افناوی، نه دې ته محبت نه ویلی کېږي. محبت ویلی کېږي دې ته چې ته دغه په احوالو باندې دغه کردار دغه اعمال هغه ټول عملي کې نه هغې ته ویلی کېږي محبت. هغه کوم کار کړي وي ته هغه کار اختیار کې، نه دا دلیل وي په دې خبره باندې چې ستا د هغه سره محبت دی. لکه اوس حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا صحابي یو پیری د حج په دوران د حج سفر دی روان دی، جماعت وسره دی، وفد وسره دی، نو یو ځای ته دا قافله ورسېدله. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دغه خپله سورلي ودروله او دا شنسیټ طرف ته روان شو. دا وفد او دا جماعت ورته ګوري، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی خو ایثارم شو او ډېر ساتو شو او لړ سیټ ته خپله سورلي ودرولې ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه سات وشو، هغه راغی هغه ته وی چې تا خو ډېر ټیم تیر کو، ته څه دپاره تلوې او حاجت ته هم ونه کو، هسې لړی وراللې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وما او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې سورلي ودروله او هغه لړ سیټ ته د حاجت دپاره، نه ما ته حاجت نه راتلو، خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طریقه زه را ژوندی کړمه، نو دغه مې عملي کوله. دا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره محبت دی. حالانکه دغه ضروري او اهم نه وه چې د سفر په دوران کې ته دا شانتې وکړې، دغه طریقه ته اختیار کې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دغه طریقه مې اختیاروله
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی زه به هم دغه طریقه کوم. دې ته ویل کېږي محبت. دې ته ویل کېږي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اتباع د سنتو، چې هغې به هر سنت هغه به عملي کو، هغه به یې څه کو، هغه به یې ژوندي کو. دغه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا وکړه مسجد نبوي کې یو دروازه وه، وي تاسو دا نه غواړئ چې دا یو دروازه د زنانو دپاره پرېږدئ چې زنانه په دې دروازه باندې راځي او دا بله دروازه دا د سړو دپاره شي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر او دا حکم دا واورېده نو په دې باندې هغه وی چې تر زندګۍ بر دا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دې دروازه باندې نه دی داخل شوی. او حالانکه دغه دروازه چې کله به زنانه په دې باندې نه راتللې نو دا به حکم او امر به چې په دې سړي اوس راشي نو نور به بتلل. خو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حکم او په دې امر باندې دومره عمل وکړو چې ژوند دې تېر کړو، خو په دغه دروازه باندې مسجد نبوي ته نه دی داخل شوی. دې ته ویل کېږي اتباع سنت او دې ته ویل کېږي محبت. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کړې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په هغې باندې هغه عملي طور باندې په خپله زندګۍ کې راوستې دي. بنفس نفیس دی نه دی ویلی چې بالفرض په دې باندې صرف یعنی قولا په عمل وکم او عملا دا زه خپل زندګۍ ته رانولم. قولا او عملا هغه دواړه عملونه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه په زندګۍ کې راوستي دي. دومره هغې د سنتو پابندو. بل صحابي دی د حبشو، یو صحابي دی د دې حبشو چې کوم ویښته دي نه دا شانتې ببر وي او کلک غونده کې وي. نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درې قسمه ویښته فریښي دي، لما او جفرا او افرا، دا درې قسمه داسې دي ویښته دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سر کې دا شانتې یو لاره وه، ویښته مقصد یو طرف ته بل طرف ته، او د حبشو د دې قبیل د دې ویښته دا شانتې یعنې ډېر کلک غوندې وي او یو طرف یو سیټ بل سیټ مقصد نه وي، دا په یو هغه باندې حال غوندې. نه صحابه خو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس ته د هغې ګرځېدل چې هغه به یې ولیدل، نه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین به هغه شانتې ګرځېدل کوله. څنګه به یې ناسته کوله صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه شان ناسته کړې ده. د دې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته خو یو طرف ته بل طرف ته وړېدل، زما ویښته نه وړي، دا ولې؟ د صحابي یو چوله دغه بله ده او یو اوسپنې راواغېستله، هغې په اور باندې ګرمه کړله، سره یې کړه او په دې خپل سر باندې دا شانتې کېښودل هغه اوسپنه. وی چې دا ویښته په دې ویښتو کې دا شان یو لاره راشي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویښتو سره مشابهت راشي. نو هغه سوځول له ویښتو چې په دې کې لار راشي او د دې سره یې سرمن وسوځېدله. دې ته ویل کېږي اتباع د سنت، دې ته ویل کېږي محبت. په نفس وینا سره هغې صرف محبت نه دی کړی، عملي محبت یې ورسره کړی دی او عملي هغې د سنتو اتباع کړې ده. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه څه اورېدلي دي هغې عملي کړي دي، هغې په خپله زندګۍ کې هغې راوستي دي، هغې پرې عمل کړی دی. حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه دا صحابي موږ به تاسو اورېدلي، کله چې دې فارس ته تشریف وړو نه دسترخوان لګېدلی دی، مشران ناست دي، عمران ناست دي، دعوت شوی دی دې دپاره، د ده
خولې ته نوڼۍ وړله او د خولې نه یې دا نوڼۍ لاندې وغورځېد دسترخوان ته لړله. دغه نوڼۍ راواغېستله او هغه یې صفا کړه او خولې ته یې وویشتله بیا. نه دې سره چې کوم کسان ورسره ناست وو، هغه ورته یې ګوره دلته عمران ناست دي، مشران ناست دي، د هغوی په مخ کې تا دا کار وکړو، دا دې غلط کار وکړو، مه کوه دا. هغه ورته څه وایي؟ حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته څه فرمایي؟ اترک سنت حبیبی لهؤلاء الحمقاء، آیا زه د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سنت هغه د دې جاهلانو احمقاو د وجې نه زه خپل سنت پرېږدمه؟ زما د حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت دا د جستانه نوڼۍ وغورځېد، هغه صفا که راواله، هغه وخوره. اوس ته چا کره یا چا ته تا ته څوک دعوت درکړي دیرې ته لړ شي، ستانه نوڼۍ وغورځېږي، ځکه نه ته پرې څومره شرمېږي. حالانکې دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت دی. دغه نوڼۍ صفا که راواله، ستا د خولې نه خطا شوه، لاندې وغورځېده، راواله وخوره. خو تا ته یو سړي وي چې و دا دې څه کي، هغه ته مه ګوره، ته د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي که ځان کې راوله. دی ورته وي اترک سنتي حبیبي لهؤلاء الحمقاء، آیا زه خپل د حبیب صلی الله علیه وسلم سنت ته دې جاهلانو احمقو د وجې نه پرېږدمه؟ او احمق دي. دې ته ویل کېږي اتباع سنت او دې ته ویل کېږي محبت. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا شانتې محبت کړی دی. به نفس نبي ستاسو ته چې صرف په خولې سره نه دی کړی، عملي په خپله زندګۍ کې د هغې طریقې راوستي دي. دا شانتې